أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي وقالو ووای دي څوک دا کافران ما هي ندا دا زندگی د دنیا الا حیاتنا الدنیا ندا دا معهود زندگی الا حیاتنا الدنیا مگر دغه زندگی زمونږ د دنیا دا نموتو مړه کېږو موږ په دې کې ونحیا او ژوندي کېږو. نو نموتو کل آبای مړه کېږو په شان د پلارانو څنګه چې پلار نیکه مړه شي موږ به مړه شو. ونحیا او ژوندي کېږو کل ابنای یعنې د بچو په شکل کې دوباره را ژوندي کېږو. وما یهلکنا او نه هلاکوي موږ لره الا الدهر مگر مرور د زمانې. وما لهم بذالک او نشته دوی لره په دې باندې من علم څه دلیل انهم ندی دوی الا یظنون مگر تصورات وړاندې کوونکي. الله رب العزت فرمایي دا کافران وای په دې کې بعضې داسې دي چې دهریان هم دي دغې کې داسې وي چې ای به نه خدای منه نه رسول سم نه منه نسبت به زمانې ته کو. نو دا دهریت فتنه مخکې ډېره زیاته وه اوس هم دا غټ مضبوط یعنې ملکونه دي سرې دي اکثریت د چینیانو یا اکثریت د روسیانو همدکه دی چې نه خدای مني نه یو څه نه بل څه. نو دوی وایي چې دا څه چې موږ سره کېږي نو دا موږ سره زمانه کوي زمانه بس حوادث دي چې زمانه څنګه بس چلن کوي نو هغه شان موږ سره هغه کارونه کېږي. نو دا د دوی مشهوره خبره وقالو ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وایي دي نه دا دغه معهوده زندګي زمونږه الا حیاتنا الدنیا مگر زمونږ دا زندگی دا ژوند دی دا کم ژوند چې تیرو بس دغه دی نور څه کیسې نشته دا تاسو ځان نه جوړ کړي. نموتو مړه کېږو موږ ونحیا ژوندي کېږو. نو یا د پلارانو په شکل کې زمونږ پلار نیکه وغیره مړه شو ګوره دغه یې لاړ بس کیسه ختمه. او بیا د هغې د بچیانو یا زموږ د بچیانو په شکل کې یعنې موږ را ژوندي کړو یعنې نور نسل راځي بس هغه ختم شي. وما یهلکنا او نه هلاکوي موږ لره الا الدهر مگر مرور د زمانې. نو دا زمانه چې ده د دې وجې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لا تسبوا الدهر فانی انا الدهر. وی الله رب العزت فرمایي چې تاسو بد رد مه وایئ زمانې ته داسې مه وایئ چې زمانه خرابه ده ځکه الله فرمایي فانی انا الدهر زمانه خو زه یم څه وایي فإني أنا الدهر زمانه خو زه یم داسې مه وایئ چې زمانه خراب داسې ووایئ په زمانه کې خلک خراب دي که داسې ویلی شي نو که داسې وی صحیح ده خو داسې مه وایئ چې زمانه خرابه شوه ځکه الله وایي زمانه خو زه یم فإني أنا الدهر. د زمانې ته غلط نسبت مه کوه خلکو ته نسبت وکړه لکه څنګه چې الله رب العزت کله یو قوم چې دی د هود علیه السلام قام یې په عذاب راټینګ کړ نو الله وایي فی ایام نحسات وی په هغه ورځو سپیرو کې مې راټینګ. نو اوس دا ورځې سپیره په ورځو کې سپیرو بختورې دا نه وي په اسلام کې نحوست ته دغه نشته نحوست پکې نشته برکت والا خو ځان له حساب دی نحوست دا کیسه پکې شته نه. نو الله خو فی ایام نحسات نو د دې نه مطلب دا دی چې دا د دغې خلکو دپاره سپیرې وي ورنه هم په دغه قام کې هم په دغه خلکو کې څه خلک مسلمانانو په هغې ته عذاب ټچ کړی هم نه دي هغه هوا خوال هم نه ده ورغلی نو د هغې دپاره چې دا سپیرې وي. نو د دې وجې وایي تاسو زمانې ته غلط نسبت مه کوئ. نو وما یهلکنا الا الدهر دوی چې موږ لره نه هلاکوي مگر مرور د زمانې تېرېدل د زمانې زمانه د تېرېږي. مختلف مثالونه علما لیکي یا نن پې مولانا شیرانی بابا پې لګیا او بنو کې جرګه وه د کانفرنس پښتون والا جرګه وه نو دا آیات یې پکې یو دلیل کې دا وی
دا بار ملکونو کم چې دی غیر ملکونه د هغې خلاف یې چې کومه کیسه کول نو یو یې پکې دا وي وایي د هغې خو فلسفه ده د هغې ژوند په دې دی چې هغې وایي چې د شیراني بابا مثال ورکړه هغې وایي چې زموږ مثال داسې دی چې مثال په طور ګیا راوختله ګیا خپله بس راوختله د ځمکې نه پاخه هم شوه خپله او وریجې ده بس ختمه شوه وایي دقسې زموږ مثال دی دا کافرانو دا نن جرګه کې بیان وایي دقه شان دی چې دا زموږ مثال دی نو دغه دا هم یو مثال دی هغې وایي چې بس ګیا وه مثال په طور راوختله خپله وچه شوه کیسې ختمه شوه بس دغه زموږ مثال دی را پیدا شو غټ شو چې سم وکړه که ارامېتوب هم وکړو که سم هم وکړه مړه شو بس کیسه ختمه شو الله وایي داسې نه وما یهلکنا الا الدهر وما لهم بذلک الله وایي دا دي خو دا خبره کوي خو دي له په دې خو من علم څه دلیل خو پې نشته انهم ندي دي الا یظنون مگر یو تصور وړاندې بس یو تصور یې وړاندې که اټکل کوونکي داسې یو ګمان کوي بس وَإِذَا تُتْلَى هر کله چې ولوستلی شي علیهم په دیو باندې آیاتونه زمونږ بینات واضحه ما کان حجتهم نو نوی دي سره څه حجت او دلیل هلکه چې دي ته بیا د دې په مقابله کې د الله آیاتونه وویلی شي چې الله خدا وایي چې د دې پیدا کوونکی زه یم الله خدا وایي چې د دې څیز پیدا کوونکی زه یم نو دې سره خو څه جواب نه نو ما کان حجتهم نه وي د دې سره څه جواب څه دلیل ورسره نه وي الا مگر اندا خبره قالو چې وایي دي اوس د دې بس دغه یو جواب وي صرف ها ائتو بآبائنا راتګو که موږ ته زموږ په پلارانو سره بس دا یو خبره دی کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتګو که موږ ته زموږ په پلارانو سره بس ته وایې چې دوباره ژوند دی دا دی هغه دی بس زموږ پلار نیکونه را ژوندي که که نه بس خبره صحیح ده ان کنتم صادقین که چریه تاسو رښتونی نو قل ته ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یحییکم ژوندي کوم تاسو لره ثم یمیتکم بیا به مړه کوم تاسو لره زه خو تاسو ورته ووایه چې الله رب العزت چې یحییکم ژوندي کوي تاسو لره ثم یمیتکم بیا مړه کوي یا داسې وایه احیاکم ژوندي کړي دي تاسو لره ثم یمیتکم بیا به مړه کوي ثم یجمعکم بیا به م راجمع کي الی یوم القیامت هغه ورځې د قیامت ته لا ریب فی چې پای کې هیڅ شک شبه نشته ته ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې دا تاسو څه وایه ما ته وایي چې مړي ژوندي که نو زه خو راغلی په دې پروګرام یم زما خو در سره جګړه په دې ده چې مخلوق ژوندي کول او مړه کولو نشي کولی زما خو در سره جګړه په دې روانه ده زه درته یم چې دا هر څه څوک کوي یو الله رب العزت کوي زه درته یم دا عزت څوک ورکوي یو الله ورکوي دا ذلت چې د چا په مقدر کې لیکلی شوي دا چا لیکلی دی الله رب العزت لیکلی دی دا حیا او غیرت چې چاله ورکوي نو دا څوک ورکوي الله رب العزت یې ورکوي دا مال او دولت څوک ورکوي الله رب العزت یې ورکوي نو زه خو در سره زما خو در سره جګړه په دې خبره ده نو تاسو بیا ما ته وایئ چې نه ورته ووایه دا د الله خوښه ده چې الله یې کله غواړي نو راژوندي به یې کړي او چې الله یې نه غواړي نه یې راژوندي کوي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یقینا الله رب العزت یحییکم ای احیاکم ژوندي کړي دي تاسو لره ثم یمیتکم بیا به مړه کوي تاسو لره ثم یجمعکم الی یوم القیامت بیا به م راجمع کړي او ورځې د قیامت ته لا ریب فی چې پای کې هیڅ شک شبه نشته ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو نه لا یعلمون دي نه پوهېږي ولله ملک السماوات والله رب العزت لره بادشاهي د اسمانونو ده والارض او د ځمکې ده بادشاهي د ځمکې او اسمانونو چا لره ده یو الله رب العزت لره و یوم تقوم الساعه او داسې هم نه ده هغه ورځ چې قایم کی قیامت لره یومئذ نو په دغه ورځ باندې یخسر المبطلون تاواني بشي دا باطل پرسته په هغه ورځ باندې چې الله رب العزت سوکي قیامت قایم کی نو تاوانیان بشي المبطلون کم خلق چې دا څه شي دي باطل پرسته دي باطلو پسې روان دي الله هم دې بچ کي وترى ته به ووینې کل امت هر یوې ډلې را جاسیتن ته به ووینې هرې ډلې لره مجتمعتن راجمع کیدونکي هره ډله به ووینې څه لره راجمع کیدونکي یا په ګوډو به پراته
دکه شان دا تحیاتو موږ څنګه کیننو دکسې به چې دی نو پراته دکه شان به وي او الله رب العزت به ورته وایي چې تسلیم شي نو بس دی به دکه شان شي هلکه دغلته به بیا دی تسلیم وي دا کافران هم ټول خو دا د معنه د دې نه ده چې یعنې دومره بس بیا به چون چې را نه کوي چې څه الله وي دی به کوي خو بیا خو نه کېږي بیا هېڅ خبرې بیا خو وخت تېر شوی دی وترى كل امه وتبوين هر ډلې لره جاسیه مجتمعه چې راجمع به وي یا یې په ګوډو به پراته وي ټول نو دغه ځای کې به چې دی نو ډلې نه مراد امتونو نه مراد وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا مخکې تیر شوي دی الله رب العزت فرمایي چې دی به د جهنم طرف ته داسې ټولګي راشي د جنتیانو به ځان نه ټولګي وي هغه به جنت طرف ته ځي د جهنمیانو به ځان نه ټولګي د مثال په توګه د یهودو به ځان نه وي د نصاراو به ځان نه وي بیا چې دی د مشرکانو به ځان نه وي د شرابیانو به ځان نه وي دکه شان چې دی په جنتیانو کې به دا چې دی رجوع والا دي دا شهدا دي دا چې دی صالحین دي دا انبیا دي وغیره دا چا به خپل ټولګي وي الله رب العزت فرمایي کل امه تدعى الى کتابها هر یو امت برابللی شي خپل عمل نامې طرف ته بل ځای الله فرمایي عن الیمین وعن الشمال قعید وی داسې نه ده دغه عملنامه چې کومه ده الله ورپسې اوس فرمایي که نه کل امت بیا هر یوه ډله تدعى رابللی به شي الی کتابها څه طرف ته خپل عملنامې طرف ته خپل کتاب طرف ته دې ته به دعوت ورکولی شي چې اله راشئ اوس د خپل عملنامې طرف ته نو وای وی ستاسو نه عن الیمین بل ځای راځي او عن الشمال قعید په ښي سایډ باندې په ګس سایډ باندې فرشتې دي یعلمون ما تفعلون هغوی په هغه څه باندې پوهېږي چې تاسو څه کوئ هغه لیکې لګیا دي بل ځای راځي نو چې بیا کله دته د عملنامه میلو شي نو ګوره دلته الله فرمایي الیوم تجزون نن ورځ به تاسو ته بدله درکولی شي ما د هغه کنتم تعملون چې تاسو به کوم عمل کوو تاسو به چې کوم عمل کوو د هغې به څه درکولی شي بدله به درکولی شي نو بل ځای الله تعالی وایي چې دې د عملنامه داسې وویني نو دی وایي چې یا لیتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وایي څه ناشنا خبره ده دې کې خو چېرته وړه ګناه هم نه ده پاتې وړه خبره هم نه ده پاتې غټه هر څه ځای پکې لیکلی دی هر څه پکې لیکلي شوي دي بل ځای الله رب العزت بیا فرمایي وی الله به ورله د عملنامه ورکړي نو ورته به وایي چې اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ته دې د عملنامه ولوله بس الله کافي دی تا سره حساب کوونکي الله ستا ته ګوري الله در باندې نګران دی بس ته د عملنامه دې په خپله وګوره نو حدیث شریف کې راځي وایي چې دې داسې یو پاڼه نیم وګوري نو الله رب العزت به ترې بیا تپوس کوي هل ظلمک کتبتنی وی آیا زما چې چا لیکل کړي دي نو هغه په تاسو ظلم کړی دی دی ورته نه صاحب ظلم یې نه کړی بالکل ډېر ټیک لیکلی دی بیا به دې لږ ساعت پس تپوس کړي دغه شان به دې هغه خپل عملنامه پړاوی د هر چا به حافظه کار کوي دلته خو لږ سبق سم یاد کوي حافظه مې کار نه کوي لکه علم زده که حافظه مې کار نه کوي دا کمزور نو الله رب العزت به فرمایي هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هلته به یې تپوس کوي چې څه خو پکې ظلم نه ټیک ټاک حافظه مې داسې سیده ده بالکل صحیح لیکلي دي نو الیوم نن ورځ تجزون بدله به درکولی شي تاسو ته ما دها کنتم تعملون چې تاسو به کوم عمل کوو هذا کتابنا دا عمل دا کتاب زمونږ دی یا دا عدالت زمونږ دی په یو معنی ول عدالت زمونږ دی ینطقو یقضي چې فیصله به کېږي علیکم په تاسو باندې بالحق موافق د قواعدو مطابق فیصله به کېږي انا کنا یقینا موږ نستنسخو نکتبو لیکو ما هغه کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ یا بله معنا هذا کتابنا دا عملنامه زمونږ دا کتاب زمونږ دی ینطقو چې منګې څه کوو ینطقو چې خبرې کوي نو عملنامه به ورسره خبرې کوي علیکم د تاسو سره بالحق په حق سره نو تا ته به وایي چې کاکا زه دې دا کړم پټه به وچلیږي ټوله انا کنا یقینا موږ نستنسخون لیکو ما هغه کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ نو ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید که معمولي او که غټه خبرې بس چې څه د خولې نه وباسي نو بس دا وایي چې بس فرشتې لیکي الله دې نیکو توفیق راکړي
فاما الذين بس کسان امنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات وعمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فيدخلهم داخل بکړي دوی لرا ربهم رب د دوی فی رحمتي پر رحمت خپل کې ذالک هو الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده دا کامیابی ښکارا ده الله رب العزت فرمای بس هغه کسان چې ایمان راوړي دي او عمل کوي د نیکه نو الله دې را توفیق راکړي دل رب الله رب العزت داخل کی په خپل رحمت کې پس کې په خپل رحمت کې او دا ښکارا کامیابی ده دا څه شی ده ښکارا کامیابی ده دا کامیابی ده الله رب العزت مونږ ته بار بار را نصیب کړي